اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قرآن کریم دا وحی دا وحی دی ضرورت سره او وحی ویسه وحی دا په لغت کې القاء فی خفا یا اعلام فی خفا پټوندې چاته څه خبره ښودل دا لغوي معنا ده د وحی. او په اصطلاح د محدثینو کې او په اصطلاح د علماو کې وحی دا د الله هغه کلام دی چې پیغمبر او رسول هغه ته راځي، کله په واسطه د ملائکې سره کله بغیر د ملائکې نه بذات او بلا واسطه. وحی د دې اطلاق په الهام منظوم کیږي. واوحینا الی ام موسی، موسی علیہ السلام مور ته الله وی من وحی کړو. دغلت وحی دا په معنا د الهام. واوحى ربک الی النحل، دغلت وحی دا په معنا د استعداد او په معنا د قوت. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، دغلت وحی دا په معنا د وسوسه. نو د وحی مختلف معنو باندې د دې اطلاق هغه کیږي. وحی ته ضرورت څه دی؟ نو الله تعالی چې انسان پیدا کړی دی نو قرآن کریم کې د هغې حکمت هغې ذکر کړی دی. لیبلوکم ایکم احسن عملا. او پخوا به چې د وړو طالبانو دو به خلاصه وي نو څنګه په خلاصه کې به چې حمد او صلات هغه به ذکر شو، بیا به وي علم بان العبد مبتلا، پوښه چې بنده دا ازمایلی شوی دی. نو دنیا ته چې انسان هغه راغلی نو د ازمایش د هغې دپاره هغه راغلی. بیا دنیا کې چې الله تعالی دا انسان هغه پیدا کړلی نو دا ټول کائنات او دا ټول مخلوقات دا د دې انسان په خدمت کې هغې لګول دي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اوس د دې کائناتونه فایده غستل او بیا د دې کائناتونه په داسې طریقې سره فایده غستل چې دی په هغه ازمایش هغې کې دی کامیاب شي او د الله د رسول مطابق دی د دې نه فایده واخلي. نو دې دپاره د علم د هغې ضرورت دی. د علم درې اسباب دي. یو سبب د علم هغه حواس سلیمه دي. حواس سلیمه دا پنځه حواس دي. مثلا سمع ده، بصر ده، قوت شامه ده، قوت ذائقه ده، قوت لامسه ده. قوت لامسه دا د انسان په ټول بدن کې ده. لاس سره د معلوموي چې دا شی سوړ دی یا دا شی دا ګرم دی یا دا زیګ دی یا دا مین دی.
دا د بدن په ټولو حصو سره او خاص کر په لاس هغې سره معلومیږي. ذایقه دا قوت الله تعالی په ژبه کې ایښی دی، په ژبې سره دی معلوموي چې دا خوږ دی، دا تریخ دی، دا تریو دی. او قوت شامه چې د دې بنیاد او د دې مرکز هغه پوزه ده، نو الله تعالی په پوزه کې دا قوت هغه ایښی دی چې دی شی معلوموي چې دا خوشبویه دی، دا بدبویه دی. او قوت سامعه د دې دپاره بنیاد او مرکز هغه غوږ دی، نو غوږ هغې سره خبره هغه اورېدی کېږي. او د قوت باصره د هغې دپاره مرکز او بنیاد سترګې دي، دې ته وایي حواس ظاهره او حواس خمسه. نو کله یو خبره هغه په دې حواسو سره معلومیږي، لکه یو سړی یو واردات وکړو او بیا منډې وایي، نو ستا په سترګو باندې هغه ولیده. یا یو سړی هغه مجلس ته چې دی نو را روان دی، تا په سترګو باندې ولیده. یا یو عمارت دی هغه تا په سترګو باندې هغه ولید چې داسې دیوال دی او داسې یو عمارت دی. او کله هغه داسې چې هغه په سترګو باندې نه لیدلی کېږي، هغې ځای کې بیا علم چې راځي نو دا په عقل سره هغه راځي. لکه مثلا تا یو عمارت چې دی نو ولیده، یو دیوال دی ولیده، چې هغه عمارت هغه دیوال خو تا په سترګو لیدل دی، لیکن اوس په سترګو خو ته دا نشې ثابتولی چې دا د دې دپاره مصري شته، د دې دپاره جوړونکی شته. نو دا بیا عقل دغه ځای کې کار کوي، چې کوم ځای کې حواس کار نه کوي نو بیا عقل کار کوي. نو عقل وایي چې دا بلډینګ چې جوړ کړی دی یا دا دیوال چې جوړ کړی دی د دې دپاره مصري دی، د دې دپاره مزدور دی، د دې دپاره ګلکار دی. نو دا خبره بیا په عقل هغې سره معلومیږي. بیا دې نه مخکې اوس چې د دې دیوال نه څنګه پیدا واخلو چې په دې باندې د الله تعالی خوشحالي چې دی نو هغه حاصله کړو، او د الله تعالی غصه یا د الله تعالی قهر د هغې نه بچ شو، دا اوس په عقل سره نه معلومیږي. نو دې ځای کې به اوس د وحي د هغې چې دی نو ضرورتي چې دا دیوال او دا عمارت ستا دی او که دا پردی دی. نو که دا ستای یا تا ته د دې د استعمال د هغې چې دی نو اجازه وي، نو په د دې نه چې ته څه فایده اخلې نو دا الله تعالی په دې باندې هغه نه خفه کېږي. نو دا د الله د مرضا مطابق د ته دې نه فایده واخسته. او که دا دغه تا ته د شریعت د هغې دا اجازه هغه نه او ته د دې نه فایده اخلې، لکه پردی عمارت دی، پردی دیوال دی، پردی ملک دی، او ته په هغې باندې قابض هغه ګرځې، نو دا اوس په دې کې الله تعالی خفه کېږي، د الله رسول هغه خفه کېږي. نو دا خبره اوس په عقل سره نه معلومیږي چې آیا په دې باندې الله خفه کېږي او که په دې باندې الله خوشحالیږي. نو دې وجې نه ته چې د دې کائناتو نه فایده چې دی نو هغه اخلې، نو دې له د علم د هغې ضرورت دی. او د علم دپاره دا اسباب دي، ولې دې اسبابو کې الله ترتیب داسې ایښی دی چې حواسو سره به یو شی معلومیږي نو هغه عقل سره نه معلومیږي. لکه دغه ځای کې چې دیوال دا ته وینې نو دا په حواسو باندې وینې، په عقل هغې باندې ته دیوال نشي لیدلی. بیا چې د دې دپاره جوړونکی او مصري هغه ته معلوموي نو دا په عقل سره، دا په سترګو سره هغه نه معلومیږي. او بیا د دې نه فایده به څنګه اخلي چې الله پرې رضا شي، نو دا بیا په وحي هغې سره به دا خبره ته معلومولی شي، دا په عقل او په حواسو سره نه معلومیږي. نو پته ولګېدله چې وحي ته هغه ضرورت هغه شته. کوم خلق چې هغه د الله د وجود د هغې نه منکر دي نو هغو سره به څه مباحثه چې دی نو هغه وشي. خو کوم خلق چې د الله وجود هغه چې دی نو مني او دا خبره هغه مني چې الله هغه موجود دی، دا مني چې الله خالق دی، نو بیا داسې نشي کېدلی چې الله انسان پیدا کړی دی او دی دغه شان هغه مهمل هغه پرېښی دی.
د دې په ذمه باندې الله تعالی څه فرایض ایښي دي، د دې په ذمه باندې څه لوازمات یې ایښي دي. هغه فرایض هغه لوازمات د هغې دپاره الله تبارک وتعالی انبیا علیهم الصلاة والسلام هغه رالیږلي او د هغې فرایضو د هغې لوازمو د هغې د زده کولو دپاره الله تعالی کتابونه هغه رالیږلي او ټولو کې اخر کې کوم کتاب هغه چې رالیږلی هغې ته قرآن کریم وایي او ټولو کې اخر کې چې پیغمبر هغه رالیږلی نو هغه زموږ پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د وحی په څه طریقه باندې راغله نو د هغې کله چې تاسو حدیث کتابونه وایئ بخاري شریف کې اول کې دا راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې کیف یأتیک الوحی یا رسول الله تا ته وحی څنګه راځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې صورتونه ذکر کړه چې کله ما ته وحی داسې راځي لکه څنګه چې دا ګنټي وولی کېږي د دې ګنټۍ د دې په شان ته او نبی علیه السلام وایي چې دغه صورت ډېر ګران دی. دغې طریقې سره چې وحی راځي د دې فهم د دې یادول دا ډېر ګران دي او کله په دې طریقې سره هغه وحی هغه راځي چې یو ملایکه راشي نو ملایکه جبرائیل علیه السلام هغه به کله د انسان په شکل کې راغی او کله به جبرائیل علیه السلام خپل شکل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام درې ځله لیدلی. یو ځل په معراج کې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج ته ته نو په معراج کې په خپل اصلي شکل کې جبرائیل علیه السلام لیدلی هغه سدرة المنتهی سره او یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترنه خواهش کړی و چې ته ماته خپل اصلي شکل وښیه نو د نبی علیه السلام په خواهش باندې جبرائیل علیه السلام هغه ورته خپل شکل هغه وښو 600 هغه یې وزرې وې افق پاک هغه چې دی نو پټ کړی و دومره لوی جسم او یو لوی چې دی نو صورت هغه وله الله تعالی هغه ورکړلی او یو ځل د ځمکې اسمان د هغې په منځ کې هغه په کرسۍ باندې هغه ناست او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه لیدلی نو درې ځله جبرائیل علیه السلام په اصلي شکل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی او کله د وحی د هغې یو صورت چې الله تعالی بغیر د ملایکې بغیر د جبرائیل علیه السلام نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته یو خبره یو حکم هغه یې ورته کړی نو دغه صورت دا دوه ځله پیش شوی دی یو ځل په خوب کې یو ځل په ویښه باندې په ویښه باندې په معراج کې کله چې لامکان ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې دی نو لاړ او په هغې کې الله تعالی دا 5 منځونه دا یې ورکړي دي او د سوره بقره اخري 2 آیاتونه آمن الرسول لا یکلف الله نفسا الا وسعها نو دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د الله تعالی د طرف نه دغه وحی دا برای راست شوې ده په دې کې ملایکه هغه نه ده خلل شوي او یو ځل په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تبارک وتعالی هغه په خوب کې هغه لیدلی او په خوب کې هغه ورته وحی هغه شوې ده د حدیثو کتابونو هغې کې به تاسو ته د دې تشریح هغه بیا راشي او یو صورت د وحی هغه دا دی چې جبرائیل علیه السلام هغه راغلی او د نبی علیه السلام سینې مبارکې هغې کې پوکلي کوم چې د الله کلامي کوم چې د الله حکمي هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په سینې ته پوکلی نو دې ته وحی روعي هغه چې دی نو وایي ان الروح الامین نفس فی روعي چې نبی علیه السلام وایي ان الروح الامین نفس فی روعي زما په زړه کې پوکلی نو دې ته دغه وحی روعي هغه ورته ویلی کېږي نو دا مختلفو طریقو هغې سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی هغه شوې ده. بیا د قرآن کریم د دې نزول
هغه کله شوی دی نو قرآن کریم دو ځله د نزول شوی دی یو ځل قرآن کریم د لوح محفوظ نه قرآن کې الله فرمایي بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ نو قرآن کریم په دغه ترتیب سره دا لوح محفوظ هغه کې موجود دی د لوح محفوظ نه دا یو ځل بیت العزت ته راغلی بیت العزت دا د بیت المعمور ته وایي او دا د بیت الله شریف په محاذات باندې په اول اسمان دی په اول اسمان کې یو ځای دی هغې ته بیت العزت هم وایي او بیت المعمور هغه ورته هم وایي لکه څنګه چې په مخ د ځمکې باندې بیت الله شریف د دې نه انسانان چې دی نو طواف هغه کوي نو د بیت المعمور د هغې نه طواف هغه ملایک کوي او روزانه 70,000 لس شپېته زره ملایک هغه طواف کوي او روایاتو کې راځي چې کومې ملایکې چې یو ځل طواف هغه کړی دی نو بیا هغې ته تر قیامته پورې نمبر هغه چې دی نو نه میلاویږي وما یعلم جنود ربک الا هو دومره الله تعالی ملایک هغه پیدا کړي دي دغه نزول دا په ورځې شوی دی که د شپې او په کومې میاشته کې شوی دی نو قرآن کریم په خپله هغه فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو په میاشتې د رمضان هغې کې شوی دی بیا د ورځې شوی دی که د شپې شوی دی نو قرآن په خپله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر د شپې هغه شوی دی تاسو چې وګورئ نو د آسماني کتابونه چې څه دي دا الله تعالی د شپې نازل کړي دي صحف ابراهیم تورات انجیل زبور قرآن دا د شپې نازل شوي دي اوس د قرآن او یا آسماني کتابونه دا د شپې ولې الله هغه نازل کړي دي دا خو د ورځې ولې نه دي نازل شوي نو یو خدا چې شپه دې کې آرام دې کې دغه سوچ وي فکر وي ان لك في النهار سبحا طويلا د ورځې ډېر مصروفیات دي ډېر انسان هغه چې دی نه مشغول وي شپه چې ده نو دې کې سړی هغه فارغ البالي دې کې دغه توجه او یکسویي هغه پکې دویمه دا چې دا وحی چې دا د آسماني کتابونه چې دی دا نور دی وانزلنا نورا مبینا او یا قرآن کې راځي قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین نو دا آسمانی کتابونه او قرآن کریم دې ته الله تعالی نور ویل نو نور رڼا ته وایي رڼا دې ته د شپې ضرورتي دویم ورځې هغې کې حرارتي ورځ هغې کې ګرمایشي شپه هغې کې یخوالی نو د نور دې کې اومه جمال دی او شپه هغې کې یخوالی دی یخوالی دې کې هم جمالي نو دې وجې نه د څه آسماني کتابونه چې دي دا الله تعالی د شپې هغه نازل کړي دي او دویم ځل د قرآن کریم نزول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه باندې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د جبرئیل علیه السلام په ذریعه سره هغه شوی دی دا په 30 کالو کې کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 40 کالو ته هغه ورسېده نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه باندې وحي هغه راله او دغه وحي دا 30 کاله پورې مسلسل هغه چلیدله د 63 کالو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه هغه تللی اوس دا وحي دا د لوح محفوظ نه او قرآن کریم د لوح محفوظ نه د هغې نه چې بیت العزت ته راغلی او بیا د لوح محفوظ نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینې مبارکې هغې ته راغلی نو دا 2 ځله د قرآن کریم نزول چې شوی دی نو دا اول خو موږ وپېژانده چې دا په رمضان کې دی او بیا د رمضان کې د شپې دی او کومې شپه کې دی نو لیلة القدر کې دی اوس دغه لیلة القدر دا کومه شپه ده نو دې کې روایات هغه مختلف هغه دي
خو مشهوره دا ده چې دا دغه 20مه د رمضان دغه لیلة القدر هغه دی. او بیا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینې مبارکې باندې هغه راغلی نو دا هم دغه د رمضان میاشت ده او لیلة القدر دی. او دغه کوم تاریخ دی نو دغه علماء کرام هغه وایي چې دې کې اختلاف دی. څوک وایي چې دا 19 د رمضان دی، څوک وایي چې دا 18 چې دی نو د رمضان دی، څوک وایي دا 24 د رمضان دی. د دې نه دا پته ومه ولګېدله چې لیلة القدر دا په رمضان کې دی، لیکن دا ضروري نه ده چې دا د 20مه یا د یو کم 10مه یا د دا 20مه. دې وجې نه دا دغه په نورو شپو کې هغې کې هم راتلی شي، بلکې بعضې علما وایي چې لیلة القدر دا د رمضان پورې هم تخصیصي نشته، دا یو راجح قول دی، لیکن دا ضروري نه ده. لیلة القدر دا په ټول کال کې هغې کې دا شپه ده، کله په رمضان کې راځي کله په غیر رمضان هغې کې راځي. خو به هر حال راجح دا ده چې رمضان کې ده. او بیا زیاده مشهور قول هغه دا دی چې 20م د رمضان په هغې کې دا دغه لیلة القدر ده. اول کوم آیاتونه هغه نازل شوي دي؟ نو اول آیاتونه مشهور روایت هغه دغه دی چې دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې او جبرئیل علیه السلام هغه راغی او په یو کاغذ باندې د ریخمو په کاغذ باندې هغې باندې دا صورت هغه لیکو: اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا 15 آیاتونه دا لیکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام وی اقرأ لولا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما انا بقار، زه لوستونکی غنی. نو اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ډېر لوی ذهین او الله والا ډېر لوی ذهانت او ډېر لوی حافظه هغه یې ورکړې وه. نو ده څنګه وی چې ما انا بقار؟ نو بعضې محدثین د دې دا جواب کوي چې د وحي د هغې خپل یو دهشت او خپل یو رعب هغه او د رعب په وخت کې او د دهشت په وخت کې سړي نه بیا نه خبره کېږي او نه ترې نه څه کار هغه کېږي. او بعضې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه ما انا بقار هغه چې د ویلي چې یو رقه کې ورته داسې هغه پیش کړو چې اقرأ لوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خط نه و زده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسکول نه و ویلی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیم او لیک پړ هغه نه و چې دی نو حاصل کړی. نو که یو سړی ډېر ذهیني او ډېر چې دی نو اوچته حافظه ولې چې خط هغه چې دی نو زده کړی نی نو هغه لیکلی نشي ویلی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه ویلی چې ما انا بقار. نو بیا نبی علیه السلام فرمایي چې جبرئیل علیه السلام زه سینې سره ونیسلم. دا د سینه د دې د معانقه د دې د فایده هغه دغه ده چې بزرګانو سره نیکانو خلقو سره دو سره چې کله سړی سینه هغه چې دی نو میلاو کړي نو دا هغه لکه جبرئیل علیه السلام چې نبی علیه السلام سره سینه میلاو کړې وه نو د سینې میلاوولو کې هغه انوار چې د دې یو په سینه کې دا د بل سینې ته هغه غیر مخصوصي تورمندې هغه منتقل کېږي. دی وجنه او استادانو سره یا دی وجنه هغه چې دی نو اکابرو او بزرګانو سره چې خلق سینه چې دی نو میلاوي نو دا د دغې دپاره میلاوي چې د هغو سینه کې چې کوم انوار او کوم برکات دي هغه دې سینې ته هغه منتقل شي، غیر شعوري تورمندې او غیر حسي تورمندې. نو درې ځله نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه سینې هغه سره ونیسه او بیا یې ورته ویې چې وایه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې جاري شله چې اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. حدیثو کتابونو کې به درته راشي چې د دې نه وروستو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی حضرت خدیجة الکبرا ته دا خبره کړله. بیا حضرت خدیجة الکبرا د ورقه بن نوفل د هغه خواله هغه بوتل د بخاري شریف هغې کې د دې تفصیل هغه موجود دی. په کله چې دوره کوئ او بخاري شریف وایئ نو دغه تفصیل به درته راشي.
درې کاله مسلسل دا بیا وحی بند وه دې ته زمانه د فطرت د وحی هغه وایي نو بیا د درې کالو وروستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سوره مدثر هغه نازل شو یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر دا پوره سورت دا نازل شو بیا د هغې نه وروستو مسلسل هغه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې د اخري قرآن د آیات هغې پورې وحي هغه راغله قرآن کریم کې اخري صورت هغه چې نازل شوی دی اذا جاء نصر الله والفتح دا صورت اخري صورت دی او په آیاتونو کې اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا او بعض مفسرین وایي چې ټولو کې اخري آیات چې راغلی د قرآن کریم هغه واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دي اول آیاتونه چې اقرأ دی او اخیری چې کوم آیات هغه چې دی نو هغه راغی نو واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله نو د دې معلومه شوه چې د قرآن کریم خو اول آیات دا شو چې اقرأ لوله لیکن اخری آیات دا شو چې واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله نو دې کې دې ته اشاره وشوه چې د لوستلو نه مقصد هغه تقوا ده او د لوستلو نه مقصد هغه دا دی چې د قیامت ورځې د هغې خوف هغه د انسان په زړه کې هغه راشي نو د دې وجې نه امام مالک رحمه الله وایي چې العلم الخشیه علم دا ګورې د یری ته وایي نو کوم سړی چې د الله نه یریږي د قیامت او د آخرت د هغې نه یریږي نو ده ته عالم ویلی کېږي او چې د قیامت او د آخرت د هغه یره هغې په زړه کې هغه نی نو ده بیا یو هنر یې زده کړ د تعلیم په اصطلاح کې نه ویلی کېږي یو هنرمن هغه ورته ویلی کېږي چې یو هنر یې زده دی نو دې وجې نه د قرآن کریم ابتدایي آیتونه او د قرآن کریم آخري آیاتونه د هغې نه واضحه شوه چې اول آیات هغې کې لوستلو حکم الله کړی دی او اخیری آیات هغې کې واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله اوس دا قرآن کریم چې یو ځل بیت العزت ته راغلی او په لوح محفوظ کې موجود نو د بیت العزت او بیت المعمور ته د راوړلو د دې فایده څه ده دویم چې بیا په 30 کالو کې قرآن کریم نبی علیہ السلام باندې نازل شوی دی نو دا 30 کالو کې د دې څه فایده ده یو ځل ولې نه دی ورکړی چې دا قرآن کریم یو کتابي شکل کې دی ولې یو ځل هغه ورکړی دی نو د اولې دغه جواب هغه دا دی چې په یو ځل باندې لوح محفوظ نه د بیت العزت ته چې نازلې کړ نو دې کې الله تعالی ملایکو ته دا خبره ښیي چې دا هغه کتاب دی چې د نورو کتابونو سره دغه شان خبره نه ده شوې نو د دې د شان ملایکو ته الله تعالی هغه ښیي چې د دې کتاب شان ډېر اوچت دی ځکه نور کتابونه آسماني هغه اقا لوح محفوظ کې دي او د هغې نه بیا کتابي شکل کې پیغمبرانو ته ورکړي شوي دي او د لوح محفوظ نه د هغې نه بیت العزت هغې ته راوړلی شوی دی نور کتابونه داسې نه دي راوړلی شوي نو الله تعالی ملایکو ته د دې قرآن کریم شان هغه وښو بیا دې ته اشاره وکړله چې قرآن کریم دا په لوح محفوظ کې محفوظ دی قرآن کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې محفوظ دی ان علینا جمعه نو دا د نبی علیہ السلام په سینه کې محفوظ دی او دې ته اشاره وکړه چې دا په بیت العزت او په بیت المعمور هغې کې محفوظ دی لکه خلق یو اهم دستاویزي یو سټامي د هغې مختلف چې دی نو فوټوګان وکاږي فوټوسټیټ وکاږي د دې دپاره چې دا ښیي که چېرته دا یو که چېرته څه خبره راشي نو بل چې دی نو هغه موجود وي نو د دې وجه نه قرآن کریم دا په لوح محفوظ کې موجود دی قرآن کریم هغه په بیت العزت کې موجود دی او قرآن کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې
هغې کې هغه موجود دی. او دا دویمه چې یو ځل من د کتابي شکل هغې کې ولې نه دی ورکړی شوی، نو ګوره څه مخکني کتابونه چې دي، انجیل چې دی دا یو ځل نازل شوی دی په عیسی علیه السلام باندې، کتابي شکل کې راغلی چې دا عیسیانو ته ورکړه او په دې باندې عمل کوئ. تورات دا دغه یو ځل هغه نازل شوی دی او کتابي شکل کې والقى الالواح وكتبنا له في الالواح، نو دا دغه نه هغه غټ غټ هغه د زبرجدو د هغې چې دی نو تختې وي، تورات هغه پې چې دی نو ملایکو لیکلی او موسی علیه السلام هغې ته دغه ورکړه او ورته ووایي چې خذها بقوة وامر قومک یأخذوا باحسنها، په خپله یې ښه ونیسه او قوم ته هغه یې ورکړه چې یأخذوا باحسنها. نو دا لیکلی ورکړی شوی دی. زبور داود علیه السلام هغه ته لیکلی هغه ورکړی شوی دی. صحف ابراهیم یا نور چې دی نو هغه کومې صحیفې هغه چې راغلي نو دا ابراهیم علیه السلام او پیغمبرانو ته لیکلی هغه ورکړي شوي دي. او قرآن کریم دا دغه شان لیکلی هغه نه دی ورکړی شوی. نو د دې دپاره نکته هغه څه ده؟ علماء کرام فرمایي چې قرآن کریم دا که لیکلی ورکړی شوی نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو خط کتابت هغه نو چې دی نو زده کړي، نو اول به دا په نبی علیه السلام باندې ډېر چې دی نو هغه بوج و. بیا صحابه کرام هغو چې د مختلفو ځایونو نه راغلي و ایمان هغه راوړی و، نو هغو لیک پړ هغه نه و زده، نو هغو ته د قرآن کریم د هغې د فهم او د هغې د پوهېدلو د هغې به ډېر لوی هغه به مشکلات به ورته. بیا د قرآن کریم د هغې ډېره حصه هغه د جوابونه د سوالونو دي. یهودو سوالونه کړي دي، عیسایانو سوالونه کړي دي، مشرکینو سوالونه کړي دي، نو د هغې جوابونه هغه ورکړي شوي دي. نو بیا خو یو فرضي خبره به شوه، لکه اوس قرآن کریم کې راځي یسألونک عن الأهلة، نو چې دا مخکې نه دغه شان کتابي شکل کې وی نو هغو به یې موږ کله سوال کړی. یسألونک عن الخمر والمیسر، دو یسألونک عن الجبال، یا ویسألونک عن ذی القرنین، هغو به یې موږ کړه. بیا مخالف خو هسې په نور په ګوته باندې پټوي، وایي به دا کتاب دا خو د الله کتاب ځکه نه دی چې دې کې وایي چې دو تا نه دا سوال کوي یا تا نه دا سوال کوي، ته ورته دا جواب ورکړه. موږ کله سوال کړلی چې موږ له جواب چې دی نو هغه راکوي. نو دا قرآن کریم د دې ډېر چې دی نو آیتونه، ډېر صورتونه دا د سوالونو جوابونه دي. نو دا کېدی نه شوه چې دا دغه شان چې دی نو مخکې نه دا کتابي شکل هغې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته یې ورکړی وی. بیا د قرآن کریم کې کوم احکام چې راغلي نو دا احکام تدریجاً راغلي. د دې امت سره الله تعالی کومه معامله چې کړې ده نو دا معامله د نورو امتونو په شانته نه ده کړې، هغه هم د الله مخلوق او دا هم د الله مخلوق دی، خو دو سره چې کوم د الله تعالی معامله ده نو دا د تربیت والا چې دی نو معامله ده. د دې وجې نه الحمدلله رب العالمین اول لفظ د رب تربیت هغه دې ته وایي. لکه ماشوم جات کې دی هغه ته اول الف با تا سا چې دی نو وایي، بیا ورته وروستو چې دی نو دغه ناظره قرآن وایي، بیا ورته وروستو هغه حفظ کوي، بیا د هغې نه وروستو ابتدایي کتابونه وایي، بیا دغه شان درجه په درجه باندې هغه بیا دور حدیث هغې ته ورسېږي. نو چې اوس یو ماشوم هغه الف با تا سا نه دي ویلي، حتی بخاري شریف ته کښېنئ او بیا د ډیس ورپسې چې دی نو اغوستې یې ټکایي خیاله چې دی نو دا وایه چې کیف یاتیک الوحی یا رسول الله، نو هغه به په دې باندې څنګه انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یا ورته وایي چې وایه چې دغه حدثنا الحمیدي، نو هغه کله ویلی شي. نو دې وجې نه هغه سره به خواري کوي نو هغه به یو دغې ته حد ته ورسوي، نو بیا به ورته وایي چې دا کار هغه کوه. نو مخکني امتونو ته به یې دغه شان لیکلی کتاب ورکړه
وی به خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها چې په خپل مضبوطونی سره کتاب په دې باندې عمل کوا او امت ته وایي چې بدقه باندې عمل کوي لیکن دا امت سره داسې معامله نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اوله وحی چې راغله نو هغه د توحید متعلقه چې دې خلقو ته وایي چې الله یو هغه وبنئ بیا چې نبی علیہ السلام معراج ته تللی نو بیا په دغه منځونه هغه فرض کړي دي نبی علیہ السلام باندې منځونه فرض شو حکومت باندې منځونه فرض شو او دس او غسل هغه په هغه فرض شو بیا اول کې دا منځونه دا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي چې دا دو رکعات دا د څلور رکعاتي منځونه دا دو رکعات بیا وروستو دا څلور رکعات شول نو بیا چې کله سړی سفر کې نو وی 2 رکعات کوي او چې په حضر کې نو 4 رکعات بیا په مکه مکرمه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وو نو صرف د عاشورا روزه یو روایت کې راځي چې د عاشورا روزه دا د حسن حسین چې ورته مونږ دا روزه دا به نسلا بیا چې نبی علیہ السلام مدینه منوره هغه ته راغی نو په دویم کال د هجرت باندې بیا د رمضان روزه راغله لیکن د رمضان روزه هغه داسې راغلو ابتدا کې چې وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين چې کوم خلق هغه مالدار خلق یې نو کنه شي نیول نو سرسایه ورکوي فطرانه چې دین ورکوي فدیه چې دین هغه ورکوي نو هغه فدیه او فطرانه د دون نصاب هغه یو دی او بیا هغه حکم هغه په دې سره بدل شو چې فمن شهد منکم الشهر فليصم چې څوک طاقت هغه چې دین هغه لري نو هغه به روزه هغه به نیسي دغه شان په د شپې د خوراک کا هغه وخت پورې اجازه و چې سو پورې دی ود شي نو چې کله به ود شو او بیا به ویښ شو کې نیمه شپه به بیا د خوراک کا اجازه نه و یو صحابي هغه د ورځې مزدوري وکړله شپې راغی کور ته ماښام هغه روژه ماته کړله کور ته ورته وی چې ماله روټۍ راړه هغې چې وله څو روټۍ راړله د ستړی نو د ورځې روژه وه بیا د ورځې مزدوري کړې وه نو چې کله وله هغې څو هغه روټۍ خوراک راړه نو د سترګه لګېدل وه نو حکم دا چې د وده کېدو نه وروستو بیا به خوراک څښاک هغه به نو هغه به بیا دغه د آینده ماښامه پورې بیا به روژه وه نو دې صحابي د ورځې هم روژه نیول وه بیا شپې دغه خوب وله راغی وده شو نو بیا خوراک هغه ونه کو چې دغه شپه ومه یې روژه شوه ورپسې ورځ هغه ومه د روژې شوه نو دا لکه 3 روژې شوې ورځ شوه بیا شپه شوه بیا بله ورځ شوه نو دی بېهوشه شو دی بېخوده شو بېخودي پې چې دی نو راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدله چې دغه داسې صحابي بېهوشه شوی دی نو تپوس یې وکړو دا ولې نو هغه ورته واقعه وویله نبی علیه السلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام بچے صحابه کرام هغه وږي چې دین ولیدل یا به چې دین په تکلیف هغه کې به چې دین ولیدل نو ډیر زیات په چې دین خپه کېده وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او الله هغه خو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو خبره باندې خپه کېږي او خپه کېده نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نه خپه کوي نو بیا حکم راولېږه چې کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر چې خورئ څکئ خیر دی که تاسو ویده شوئ او بیا چې دی نو هغه ویښ شئ خو چې څو سبا چې دی نو نه ختلی نو خوراک څښاک هغه چې دی نو کوئ نو داسې تدریجا د احکام راغلي دغه شان ګوره دا شراب د دې ابتدا کې هغه حرمت هغه چې دی نو نه بیا حکم چې دی نو راغی چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى د مانځه ټیم کې به شراب نه استعمالوئ دې دپاره چې قرآن کریم تلاوت او منځ هغه صحیح چې دی نو وکړئ
بیا حکم راغی چې قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس، چې دې سره هم د صحابو کرکه هغه راله چې ټیک ته فایده به پکې وي، سړی ستړی هغه دمه شي ورسره، یا چې دی نو یخ دی ګرم شي ورسره، یا طبیعت چې دی نو هغه ښه شي څه فایده ورته ورسي. لیکن فیهما اسم کبیر، دې کې ګورئ ډېر غټ چې دی نو ګناه دی. دغه شان جواری یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر، فایده خو به پکې جواری کې چې یوه پاڼه واړی چې په لکو روپۍ به درته میلاو شي، ولې دې کې ډېر لوی فسادات دي. فسادات هغه چې دی نو دا دي چې دې نه خونریزي جوړېږي، دې نه جګړې چې دی نو جوړېږي، دې نه نور ډېر مفاسد هغه ترې نه هغه حاصلېږي. نو دې وجې نه د صحابو د هغو کرکه پیدا شوه، وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. نو دا احکام دا داسې تدریجا، نو وروسته بیا حکم هغه راغی چې الله تعالی وایي چې هغه شراب هغه حرام دي، فاجتنبوا، د دې نه ځان هغه ساتئ. نو که چېرته اول هغه دغه شان هغه چې دی نو ویلی وی، نو دا خلق د شرابو عادي وو. نو دې وجې نه تدریجا الله تعالی هغه کوم اخري حکم چې و هغه یې په دوی باندې هغه راویسته. دا مونځ چې دی د ابو داود شریف چې وایي، نور د حدیثو کتابونه چې وایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل هغه د ماسپښین مونځ هغه یې وکړ، او داسې طبیعت یې باندې ډېر چې دی نو بوج و، لاړ کېناست، هغه صحابه هغه غلي ناست دي، ځکه نبي علیه السلام په بدن باندې او د هغه په وچولي باندې څه د غصې او څه د خفګان باندې آثار. نو ټول صحابه غلي دي، نبي علیه السلام د څلورو رکعاتو په ځای باندې 2 رکعاته چې دی نو کړي دي او تللی ناست دی. نو یو صحابي هغه راغی تپوس یې وکړ، وی اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول الله، وی دا مونځ کم شو، موږ خو به مخکې د ماسپښین 4 رکعاته کول، نن تاسو 2 رکعاته وکړه، او یا تاله هیر شله. نو نبی علیه السلام وی چې نه ماله هیر شوي دي او نه دغه مونځ هغه کم شوی دی. هغه ورته یوه خبره شوې ده. نبی علیه السلام د صحابه کرامو د هغو نه د هغې تایید واخیستو، هغه وویل او یا رسول الله، نبی علیه السلام چې دی نو راغی 2 رکعاته وکړه. نو اوس ګوره خبرې پکې وشوې، سلام وګرځولی شو، لاړ بېرته کېناسته، بیا راغی هغه 2 رکعاته هغه یې وکړه. دغه شان صحابه کرام وایي چې موږ به چې کله جومات ته رالو، نبی علیه السلام به مونځ ته ولاړو او صحابه به ورپسې وو، موږ به تپوس وکړو د ملګري نه چې 100 رکعاته شوي دي. وی کله به هغه ووایي چې 1 رکعت شوی دی، کله به هغه وایي چې نه دا اول رکعت. نو دغسې خبرې جایز وي. بیا به چې کله هغه 1 رکعت به موږ نه شوی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په مونځ کې ولاړو، موږ به هغه 1 رکعت ځان له وکړو او دغه سلام به بیا نبی علیه السلام سره یو ځای چې دی نو هغه وګرځاو. یو صحابي دی، هغه چېرته سفر ته تللی و، بیا چې راغی نبی علیه السلام مونځ کو، نو ده سلام واچو، وی السلام علیک یا رسول الله. نبی علیه السلام جواب ورنه کړ، دی خفه شو چې نبی علیه السلام چې جواب هغه رانه کړ، نو معلومیږي چې چېرته خفه دی. نو بیا نبی علیه السلام سلام وګرځاو او ورته یې وی چې قوموا لله قانتین، الله تعالی د آیات چې دی نو نازل کړی دی چې مونځ کې چپ اوسئ. ما د دې وجې نه جواب هغه تاسو له هغه نه دی راکړی. نو ګوره دا دې طریقې سره داسې تدریجا دا احکام راغلي. نو چې اوس اول ځل یې ویلی وی چې په دې طریقې به مونځي، په دې طریقې به چې دی روژه، په دې طریقې باندې به دا حکمي، په دې طریقه باندې به دا حکمي. بیا ګوره قرآن کریم هغې کې د جهاد څو لوی حکم دی، او نبی علیه السلام عملي هغه ما جهاد هغه چې دی نو کړی. نو چې قرآن کریم هغه دغه شان هغه ولا ورکړی وی، نو دې کې خو دا وکنه چې جاهدو فی سبیل الله، قاتلو فی سبیل الله، قاتلو المشرکین. نو بیا خو په مدینه منوره کې هغې کې به دغه ټول خونریزي وه.
نو دې وجې نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا وحي دا چې دېرشتو کالو کې د قرآن کریم راغله نو دې کې دا حکمت چې دا احکام ټول تدریجا هغه راغلي او بیا د نبی علیه السلام په زندګۍ کې اخري کې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا دین رستو دی آیات نه رستو بیا قالوا واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله راغله لیکن د احکام چې هغه حل او حرمت سره تعلق هغه چې لري هغه قسم آیاتونه هغه نه دي راغلي بل حکمت هغه د قرآن کریم د دغه چې په دېرشتو کالو کې راغلی په یو ځل نه دی راغلی نو قرآن کریم په خپله د دې نقطه هغه ذکر کړې ده د دې وجه هغه ذکر کړې ده چې دغه وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده چې دا قرآن کریم یو ځل ولې نه دی راغلی لکه په نورو پیغمبرانو چې راته نو الله تعالی د هغې نقطه هغه ذکر کوي کذلک لنثبت به فؤادک دا لږ ځکه نازلو چې ستا ته تسلي راکوو ځکه د مشرکینو د طرف نه د دې نه به ډېر زیات چې دی نو نبي علیه السلام ته تکلیفونه ورکولی کېدل نو چې جبریل علیه السلام به راغی د الله د طرف نه بس آیات چې دی نو راغی نو هغه تکلیف او هغه پریشانی هغه به د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو دغه نه لاړه نو دې وجې نه دا په دېرشتو کالو کې قرآن کریم هغه نازل شوی دی او لږ هغې کې دا حکمت دی دغه شان سنې حیاتونه هغه د یو خاص واقعه کې راغلي لکه مثلا یو صحابي دی حضرت مرصد رضی الله تعالی عنه د هغه نوم دی د مکه مکرمه کې یو زنانه و عناق هغې نوم و د اسلام نه مخکې د ده ورسره هغه چې دی نو تعلقات بیا د هجرت هغه چې دی نو وکړو دغه شان چې دی نو د دغه مدینه منوره کې یو ځل دی بیا مکې ته چې دی نو لاړ او هغه ښځه ورسره میلاو شوه نو د ده ورسره مخکې نه هغه چې دی نو هغه تعلقات ورسره او محبت ورسره د هغې ورسره تعلقات او محبت نو هغې ورته ووایي چې زما او ستا مخکې نه یاري وه زما ستا مخکې نه چې دی نو تعلقات نو که ته ما په نکاح سره چې دی نو هغه واخلې نو زه تاله ځان راکوم نو ده ورته ووایي چې ته یې مشرکه او زه یم مسلمان ما اسلام راوړی دی مخکې تعلقات زمونږ چې وو نو هغه ته هم په اسلام کې نه وي زه هم نه وم اوس زه مسلمان یم او ته مشرکه یې چې څو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ما تپوس نه دی کړی نو هغې وخته پورې زه تا سره نکاح هغه نشم کولی د مدینې منورې ته راغی نبي علیه السلام یې تپوس وکړو الله تعالی د آیاتونه نازل کړه ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن نو د دې وجې نه د قرآن کریم د هغې د لږ نازلېدلو د هغې دا حکمت هغه هم شو چې دا په خاصو واقعاتو کې کله آیتونه هغه راغلي نو دې وجې نه دا مختلف حکمتونه مختلف رازونه هغه د دې شله چې قرآن کریم د نورو کتابونو په شانته یو ځل هغه ولې نه دی نازل شوی او دغه شان چې لږ دا ولې نازل شوی قرآن کریم چې تاسو کته هغه ګورئ نو دې کې سنې سورتونه هغې ته لیکي مکیتون سنې سورتونه هغې ته لیکي مدنیتون دا مکی او مدنی سورتونه دا چاته وایي د هجرت نه مخکې چې کوم سورتونه هغه راغلي نو هغې ته مکی وایي حتی کې که په دې دغې چې لا نبي علیه السلام مدینې منورې ته نه دی رارسېدلی او په دې لارې کې کوم راغلي دا هم مکي کې حساب دي او د هجرت نه وروستو چې بیا کوم آیتونه یا سورتونه هغه راغلي نو دې ته مدني هغه وایي اگر که هغه مکه کې لکه حدیبیه کې په هغې کې چې کله انا فتحنا لک فتحا مبینا دا سورة الفتحه دا په دغې کې
مکه کې نازل شوی دی، حدیبیه کې چې دی نو نازل شوی دی، لیکن دی مدني دی ځکه چې دا د هجرت د هغې نه وروستو هغه راغلی په عرفات کې او په مینا کې او په مکه مکرمه په بیت الله په هغه ځای کې چې د حجة الوداع کې کوم آیتونه هغه راغلي دي نو هغې ته مکي نه ویلی کېږي، سره د دې نه چې هغه په مکه کې نازل شوي دي هغې ته مدني وي. بس دا کلیه شوه چې د هجرت نه مخکې کوم آیتونه کوم صورتونه دي هغه ته مکي هغه ویلی کېږي، د هجرت نه وروستو چې په هر ځای کې نازل شوي دي هغې ته مدني هغه ویلی کېږي. د مکی صورتونو او د مدني صورتونو د مضمون لږ غوندې هغه فرق دی. عام طور باندې مکی صورتونه هغې کې د توحید ذکري، هغې کې مشرکینو د هغو د سوالونو ذکري، هغې کې مشرکینو هغو سره دغه معارضه وي، او مدني صورتونه هغې کې به د منافقینو ذکري ځکه دا منافقین په مدینه کې دا هم ذهن کې کېدی ذکر کوو به چې دا منافق دا منافقي ولې کوي، دا نفاق ولې کوي. د دې نفاق دپاره دوه وجې، یو د نفاق دپاره لالچي، بل د نفاق دپاره یری. دا منافق دی چې دا نفاق کوي چې د ده زړه کې یو څه دي عمل د بل شان دی، نو دا ولې دا یا د یری نه او یا چې دی نو د لالچ نه. نو منافقینو کې دواړه خبرې وي، یره پکې وموه لالچ پکې وموه. یره پکې هغه داسې وه چې یحسبون کل صیحة علیهم، دو کې خو به دا فسادات وکړه نو چې ایله آیات به چې دی نو راغې نو دو به وایي چې بس دا دغه په موږ باندې چې دی نو اوس حکم نافظ کېږي. نو یحسبون کل صیحة چې ایله چغه به لګېدله اعلان به کېده نو دو به هغه خبرې خپل ورته معلومې وي، نو دو به وایي چېرته زمونږ متعلق هغه چې دی نو دغه نی دا څه حکم هغه نی دا خانانی که نه دا د اوس خو هغه خانګیني دو د شپې یو اعلان کوي چې سار به دا کار کوئ، سار به دې ځای ته بیګار نه ځئ، سار به دا کوئ. نو د دې ترن یو سړی و نو زمونږ د دې شانو نو هغه ما ته وایي چې د شپې چې کله هغه سړی په دغه دیوال باندې چې دی نو اعلان کوي نو چې څو د هغه خبرې نه موږ هغه خبر شوي نه هغه اعلان نه کړی نو موږ وایو چې یاره څه چلو شو او ځان باندې چې دی نو یریږو چې چېرته موږ ته څه وایي او که څه چل چې دی نو شو. نو دقه شان دا به چې په مدینه منوره په هغې کې به دو چې کوم زندګي تېروله نو هغه د یرې زندګي وه، هر وخت کې به منافقان په یرې کې وو ځکه چې هغه سازشونه هغه منصوبې به دو جوړولې نو بیا به دې نه یریدل چې چېرته نبي علیه السلام د دې نه خبر شوی چې دی نو هغه دي. او دویم لالچ خو جو واضحه خبره وه چې کله به دغه څه د غنیمت خبره شوه، کله به چې دی نو د فیدې چې دی نو خبره شوه نو کوم هغه مخلص بچي و هغه به رستو رستو او دا قسم خلق دا به د ټولو نه چې دی نو مخکې هغه چې دی نو روان وو، مخکې ګوټ ګوټ کېدل به چې موږ له دا شی هغه د ټولو نه مخکې هغه میلو شي. نو په دې وجه باندې دغه نفاق هغه چې دی نو هغه به یې کوو. نو اکثر په مدني صورتونو کې د منافقانو اخلاق، د منافقانو منصوبې سازشونه، دوله زجرونه هغه ذکر کېږي. دغه شان د سوا د سورة البقره نه نور قرآن کریم کې چې د آدم علیه السلام او د ابلیس قصه کوم صورت کې چې دی نو راله نو هغه مکی، دا صرف یو سورة البقره په هغې کې د آدم علیه السلام او د دغه ابلیس واقعه ده خو دا مدني صورت دی. نور کوم صورت کې چې دا ذکر شي نو هغې ته مکی هغه وایي. بیا دا لفظ د کلا دا چې قرآن کریم کې دا په 30 ځله راغلی او په 15 صورتونو کې راغلی او په دویم نصف کې راغلی. اول کې دې کې چې دی نو د لفظ د کلا هغه نه دی راغلی، کلا دا په 15 صورتونو کې 30 ځله دا راغلی لفظ د کلا. دا چې کوم صورت کې هغه یې نو هغه مکي. حجاج بن یوسف دومره په قرآن باندې پوه یو سړي ته وقارېده
ورته وی زه به چې دی نو داسې چې دی نو رک کم لکه لفظ د کلا چې په نصف اول کې د قرآن نشته نو د قرآن کریم په د نصف اول دې کې چې دی نو لفظ د کلا نشته په لفظ د کلا دا راځي په دغه نصف ثاني کې او بیا درې ځله راغلی او په 15 سورتونو کې راغلی او هغه ټول هغه چې دی نو مکی سورتونه هغه دي قرآن کریم د هغې کې چې کوم د ترتیب هغه راغلی نو کله پوره صورت تاسو ته ما ذکر کړ چې پوره صورت هغه نازل شوی کله د آیات نازل شوی کله د یو آیات د هغې چې دی نو یو جمله چې دی نو نازله شوي لکه مثلا سورة الانعام دا 100 سپاره چې دی نو صورت دی دا د شپې نازل شوی دی 4 زره چې دی نو ملائک ورسره چې دی نو په جلب کې راغلي او یو ځل باندې نازل شوی دی سوره مدثر په یو ځل باندې هغه نازل شوی دی او کله هغه آیات هغه راغلي لکه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة نو آیات هغه چې دی نازل شوی دی او کله د آیات یو جمله لکه غیر اولی الضرر اوس غیر اولی الضرر دا یو دغه جمله ده او یو ټوکړه ده یا من الفجر سن روایتونو کې راځي حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود یو صحابي راغی یا رسول الله ما خو د سټ لاندې چې دی نو 2 تارونه ایښي یو تور او یو سپین او زه خو هغې وخته پورې خوراک څښاک چې دی نو کومه چې د دې 2 تارونو د دې فرق چې دی نو څو ماته نه معلوم شوی ځکه الله تعالی وی حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود چې تور تار سپین تار نبی علیه السلام ورته انک لعریض القفا ستا خو ډېر غټ سټ دی چې دا 2 تارونه ستا د سټ لاندې راغلل مطلب هغه چې دی نو دا چې دې نه شپه ورځ مراد دي تا 2 تارونه ایښي دي نو دا خو بالی چې بلکل نور راخیږي پس ته سړی چې دی نو هغه پیژني چې سپین تار کوم دی تور تار کوم دی نو بیا الله تعالی دا لفظ نازل کړ چې من الفجر دی نو ګورې هغه د سار هغه مراد دی تور تار شپه ده سپین تار سبا دی نو ګوره من الفجر نو کله هغه دومره مختصر هغه چې دی نو جمله او مختصر چې دی نو لفظ هغه نازل شوی نو دا د هغه وخت مطابق هغه حکمت مطابق قرآن کریم په دې کې چې کوم دا زمون په مخ کې کوم کتابي شکل هغه چې دی نو موجود دی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې قرآن کریم هغه دغه په 30 کالو کې راغلی نو دا خو واضحه شوه چې دا یو کتابي شکل هغې کې نه دی موږ څخه یې داسې چې دی نو کتابي شکل هغې کې دی نو هغه وخت سره چې کله به وحي راله نبي علیه السلام به یو صحابي راوبله عام طور باندې حضرت زید بن ثابت هغه به یې رابله هغه ته به یې ووایي چې دا آیات چې دی نو نازل شوی دی یا دا صورت نازل شوی دی دا ولیکه هغه په خپله وایي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې به خوله وه او دومره بوج به وپې بیا ما به چې کله چې دی نو لیکه نو په ما باندې به قدرتي دومره بوج و چې زه به بیا پاڅېدم ما به زما رخپې ماتېږي زه به اړو قدم چې دی نو هغه وانخلم دومره هغه لیکلو کې به په ما باندې هغه بوج و دغه شان مختلفو صحابو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه نور چې دی نو ګڼ شي صحابه هغو به دا ځان څخه لیکه نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دغه وخت سره دا دغه منع یې کړی وه چې صرف قرآن لیکئ او احادیث مه لیکئ یو حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه هغه ته اجازه کړې وه هغه به حدیثونه چې دی نو لیکل نور صحابه هغوی منع کړي وو د دې نه د دې وجې نه کوم خلق چې د منکرین حدیث ورته وایي هغه وایي چې تاسو چې دا وایي دا بخاري دی او دا مسلم دی او دا ابو داود دی نو نبی علیه السلام خو د حدیثو لیکلو نه منع کړې وه نو دا د کوم ځای نه چې دی نو ولیکلی شته نو هغه منع چې نبی علیه السلام هغه کړې وه نو هغه مستقل چې دی نو منع نه وه هغه د نزول قرآن په وخت کې چې ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الفاظ یې هم لیکلی او قرآن کریم هغه یې هم لیکلی نو بیا به دا پته نه لګېدله چې دا حدیث دی
او کنه دا چې دی د قرآن آیات دی نو د دې وجه نه نبي علیه السلام منع کړوه چې تاسو به دغه احادیث هغه مه لیکئ. لیکن کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصت شو نو بیا خو د دې سوال نه پیدا کېده چې دې کې اشتباه راشي. نو دې وجه نه د علماو چې احادیث هغه چې دی نو هغه لیکلي نو دا یې رستو هغه لیکلي او د نبي علیه السلام په زمانه کې د دې لیک د حاجت هغه نو. بیا رستو چې صحابه او هغو الله تعالی حافظې ورکړلې ډېر غټ چې دی نو هغه حافظې وي هغو ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبرې هغه یاد وي نو دې وجې نه صحابه کرامو بیا روایتونه کړي دي او تابعینو او تبع تابعینو هغو بیا لیکل هغه کړي دي. نو دا نبی علیه السلام منع کړو د حدیثو لیکلو نه او صرف قرآن هغه لیکئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې د یو رمضان نه تر بل رمضانه پورې به چې څو قرآن هغه چې دی نو نازل شو نو جبریل علیه السلام به راغی د دې دور به ورسره کوو. نو د دې رمضان نه مخکې چې هر څو هغه قرآن نازل شو د دې به ورسره دور هغه چې دی نو وکړو. بیا اخري رمضان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې نه وروسته بیا بل رمضان نو راغلی نو بیا جبریل علیه السلام هغه راغلی و 2 ځله یې ورسره دور وکړو. یو ځل دور یې وکړو بیا دویم ځل هغه دور هغه یې وکړو 2 ځله یې وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوه شو چې دا 2 ځله را سره هغه جبریل علیه السلام هغه دور هغه چې دی نو وکړو نو داسې معلومیږي چې زما وخت هغه چې دی نو اخري دی شاید چې بل رمضان هغه زه ونه مومم. نو نبی علیه السلام قرآن کریم حافظ و قرآن کریم ورته یاد و خلفای راشدین هغو ته قرآن کریم هغه یاد و حضرت زید بن ثابت هغه ته قرآن هغه یاد و عبدالله بن مسعود عبدالله بن عمر عشره مبشره صحابه کرام هغه بیشتر کسان په سوونو کسان هغه داسې وو چې هغو ته قرآن کریم هغه یاد و. خو داسې طریقې سره کتابي شکل کې قرآن هغه یو کس سره هم چې دی نو ولیکه. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه هغه چې دی نو رخصت شو او مسلمه کذاب هغه سره جګړه وشوه په هغې کې 200 چې دی نو حافظان صحابه هغه صحابه چې هغه د قرآن کریم د هغې چې دی نو حافظانو هغه شهیدان شو. نو کله چې مدینه منوره کې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه هغه ناست دی په خپل ځای کې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه راغی ورته وی چې یا د خلیفه رسول الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلیفه حضرت ابوبکر هغه ته امیر المؤمنین به نه ویلی کېده هغه ته خلیفه رسول الله دا به ویلی کېده او مهر به چې هغه لګو نو خلیفة رسول الله امیر المؤمنین لقب ټولو نه مخکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته میلاو شوی دی او ده به چې بیا مهر چې دی نو لګاو نو بیا به امیر المؤمنین مهر هغه به لګاو. نو ده ورته ووایي چې ای خلیفه رسول الله دا خو 200 چې دی نو صحابه حفاظ هغه په جنگ یمامه کې هغې کې شهیدان شول او دغه شان په ټول اطرافو کې څوک په خپل مرګ باندې مري او څوک چې دی نو په غزاګانو کې چې دی نو شهیدان کېږي. نو دا قرآن دا خو به زموږ نه دغه شي دا ختم شي او چې قرآن زموږ د منځ نه هغه چې دی نو ختم شو نو بیا به امت څه کوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مشوره ورکړه چې قرآن کریم لیکل پکار. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه ورته وایي چې یو کار نبی علیہ السلام نه دی کړی هغه دا نه دی لیکلی په یو کتابي شکل کې نو موږ یې څنګه ولیکو مزه هغه کار څنګه وکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به بار بار هغه به ورته وي نو د حضرت ابوبکر په زړه کې دا خبره راله چې واقع د دې لیکل هغه پکار دي. نو حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه دا انصاري صحابي دی دی چې دی نو راوبله او دا حضرت ابوبکر ورته ووایي چې دا حضرت عمر بار بار چې دی نو ما پسې راته ولې ما نه منله خو زه په دې پوه شوم چې دا ضروري ده لهذا ته یو نوجوان سړی او
بیا د نبی علیہ السلام زیاته چې دی نو د وحي کتابت هغه ته هغه کړی دی نو دې وجې نه دا زه کمیټي جوړوم او ته به د هغې چې دی نو هغه مشر دغه وکړه دا قرآن کریم هغه جمع کوو نو ده وی چې ده هم دقه خبره وکړه چې ای د پیغمبر علیه السلام خلیفه چې نبی علیه السلام په خپل ژوند کې یو کار نه دی کړی نو تاسو ولې په ما باندې دا کار کوئ او دا یې وي که ما ته تو چې دی نو ویلی وی چې دا غر چې دی نو دغه کنه نو هغه خبره به په ما باندې دومره بوج نه وه او چې دا راته وایي چې ته دا کار وکړه او د نبي علیه السلام په زمانه کې موږ یو کار نه کړی او د دې وجې نه د صحابو د عمل دا چې زموږ دپاره هغه حجت دی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم آمنوا كما آمن الناس نو دا د دې وجې نه چې هغو د نبي علیه السلام د عمل نه یو لفظ یو خاص خبره هغه اخوا دیخوا هغه نه کوله نو به هر حال بیا د ده زړه کې هم الله واچوله بیا د سره حضرت عمر رضی الله تعالی هغه چې دی نو ټل کړ او ټول مدینه کې او ټولو مسلمانانو ته اعلان هغه چې دی نو وکړ چې چا سره د قرآن کریم څه ټوکړه هغه چې دی نو لیکي نو هغه راپېښ کړ نو هر صحابي هغه سره چې د قرآن څه حصه هغه چې دی نو لیک وه هغه به یې راړله نو حضرت زید بن ثابت هغه به ترې هغه اول واخیسته چې وبه یې لوستله نو خپل ذهن کې دی خو حافظ و هغې سره به یې برابر کړه بیا به حضرت عمر ته ورته کړله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه هم چې دی نو هغه حافظ و نو اول به دې دواړو خپل ذهن سره هغه آیاتونه هغه چې دی نو برابر کړه بیا به نور چې چا راوړي به ځکه دا خو یو سړي سره به نه دغه آیات په یو هم لیکلی و دغه آیات په بل هم چې دی نو لیکلی و بیا به هغې سره چې دی نو برابر کړو بیا د هغې نه وروستو بیا به یې وي دا تا د نبي علیه السلام په ژوند کې لیکل دی وی او د نبي علیه السلام په حکم سره دې لیکل دی وی به او ورشه ګواهان راوړه بیا به یې چې دی نو دوه ګواهان کم از کم هغه به یې راویستل چې دا د دو په مخکې ما ته نبي علیه السلام چې دی نو ویلي چې دا ولیکه او د دو په مخکې ما چې دی نو هغه لیکل دی نو پس ته به یې ترېنه هغه به یې واخیسته نو په دې طریقې سره صورتونه هغه چې دی نو هغه جمع کړه دې ځای کې یو اشکال هغه چې دی نو پیښیږي چې وایي دا دغه آیات من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه یو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم شیعه هغه زمونږ په دې جمع باندې دې باندې د هغو څه خدشات دي نو حضرت زید بن ثابت هغه چې کله د قرآن کریم د آیاتونه دی چې دی نو جمع کول د صورتونه جمع کول نو دې ځای کې یو روایت کې راځي چې وایي لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم دا یو صحابي هغه سره صرف هغه چې دی نو لیک هغه چې دی نو میلاو شو او نور سره هغه نو نو دې نه شیعه هغه وایي چې پته ولګېدله که نه چې دې قرآن کې چې دی نو څه کمې زیاتې هغه چې دی نو شوی دی نو دا خبره دا به ذهن کې کېدی چې د حضرت زید بن ثابت د هغه مطلب هغه دا دی چې نورو صحابو هغو دا د دې صورت سره لیک ورته دغه راوړی دی او دقه چې د یو صحابي چې حضرت حذیفه دی ده چې دی نو دا آیات دا چې دی نو جدا چې رقمن دی چې دی نو هغه لیک دی نو دا د جدا هغه راوړ دی او د نه شهادت هغه چې دی نو غوښتل دی نو نورو صحابو هغو سره چې دا دغه آیاتونه وو نو دا د سوره توبه د هغې اخري آیاتونه دي نو د سوره توبه هغې سره دا لیکو او دقه صرف چې دی نو دا یو صحابي دی حضرت حذیفه بن یمان چې د سره دا جدا هغه لیکو نو دا نقطه به ذهن کې ساتئ ځکه چې ځینې خلق لکه روافظ او شیعه هغه وایي چې وګوره تاسو چې کوم زید بن ثابت چې جمع کړله نو هغه دا نه وایي چې دا آیاتونه صرف یو صحابي سره چې دی نو حضرت حذیفه سره وو
نو موږ د هغې جواب ورکوو چې د هغې مطلب دا دی چې جدا لیک هغه سره و نور د حضرت عمر چې خپل ذهن سره دا ټچ کړی حضرت زید بن ثابت د نورو صحابه هغو سره چې دی نو ټچ کړی نو هغې کې دا بلکل چې دی نو هغو سره هغه برابر و خو جدا لیک دا صرف چې دی نو یو دغه حضرت حذیفه هغه سره و دغه وخت سره چې کوم قرآن کریم د هغې جمع وشوه نو د هغې طریقه دا وه چې یو یو صورت ولیکلی شو نو دا صورتونه دا 114 صورتونه دي نو هر صورت دا جدا جدا هغه ولیکلی شو په دې طریقې سره قرآن کریم هغه جمع کړ بیا حکم وکړو چې دا تاسو سره چې کوم دننه کورونو کې لیک دي دا ټول چې دی نو راړی نو دا هغو هسې جمع کړي او بیا یې ضبط کړه دی چې دی نو دغه له هغه چا چې لیکلي راوړي او هغو له یې واپس هغه ورنه کړه هغه یې چې دی نو ضبط کړو د دې وجې نه چې دغه امت هغه چې هغې کې چېرته انتشار او اختلاف هغه چې دی نو جوړ نه شي نو هغه چې کوم خلقو سره لیکو هغه ټول هغه یې چې دی نو ضبط کړه دغه د قرآن کریم نسخه چې یو یو صورت هغه جدا جدا لیک دی خو دې له داسې ترتیب نه ورکړی لکه دا سورة الفاتحه چې اول له بیا سورة البقره ده بیا سوره آل عمران دی خو سورة الفاتحه جدا لیک سورة البقره جدا لیک او سوره آل عمران جدا لیک دې طریقې سره قرآن کریم هغه د حضرت ابوبکر په طور کې هغه جمع شو نو اول قرآن دا د نبی علیه السلام په زمانه کې جمع شوی دی ځکه دغې نه بیا ترتیب ورکړ دی نو دغه ترتیب دو صرف ترتیب ورکړ دی نور قرآن خو د نبی علیه السلام په زمانه کې جمع شوی دی بیا د نبی علیه السلام په زمانه کې قرآن هغه تکمیل ته رسېدل دی د نبی علیه السلام په زمانه کې صحابه کرام حافظان جوړ شوي دي دا خبره بار بار ذکر کوم چې دا شیعه چې دي نو دو دا خبره چې دی نو کوي چې دا خو قرآن چې دی نو وروستو چې دی نو هغه دو لیکل دی اصلي قرآن دا وی امام غایب څخه دی او امام غایب هغه امام مهدي ته وی او هغه په آخري زمانه کې چې دی نو راځي په شیعو کې چې دا عقیده د کومو شیعو ده که نه هغه کافر دي ښه په دې کې د هېڅ شک چې دی نو هغه نشته چې دی قرآن دې ته هغه قرآن هغه چې دی نو هغه نه وی چې کوم په نبی علیه السلام باندې نازل شوی دی او دا وی چې دا اصلي قرآن هغه امام غایب سره دی او دا هغه اصلي قرآن هغه نه دی د دو کفر کې هېڅ شک هغه نشته دی دا کوم شیعه چې هغو صرف په فروعو کې د هغو چې دی نو هغه اختلافي یا مثلا دا د هغو یو عقیده چې حضرت علي کرم الله وجهه دا د ټولو صحابو کې چې دی نو هغه بهتر دی او ټولو نه هغه چې دی نو هغه اولاد دی نو دې ته تفضیلیه وایي هغه که اذان کې د هغو څه اختلاف راغلی یا مثلا چې دی نو په منځ کې د هغو چې دی نو څه اختلاف هغه چې دی نو راغلی نو هغه ته مؤولین چې دی نو ویلی کېږي او هغو ته باندې د کفر حکم نه کېږي لیکن د کومو چې داسې چې دی نو هغه عقیده ده چې هغه د قرآن دې ته هغه اصلي قرآن نه وایي او وایي چې اصلي قرآن هغه دغه امام غایب څخه دی او یا دې ته وایي چې دې کې صحابه کرامو رد بدل چې دی نو هغه کړی دی دې کې ترمیم اضافه چې دی نو هغه کړی ده نو دغه قسم شیعه دا چې دی نو دا کافر دي ښه د دو کفر کې هېڅ شک هغه نشته ولې د دې دا مطلب نه دی چې اوس دو چې دی نو هغه کافر دي نو تاسو ورپسې توره راواخلئ تاسو ورپسې ټوپک چې دی نو هغه راواخلئ تاسو که هغو پسې توره ټوپک راواغسته نو هغه خو تاسو نه بدل اخلي نو یو شیعه هغه چېرته څوک چې دی نو هغه مړ کي نو هغه ولګي یو غټ شیخ الحدیث یو غټ شیخ القرآن او د مدرسې طالبان هغې باندې حمله هغه چې دی نو هغه وکړي نو دې وجې نه دا خونریزي دا علما هغه چې دی نو منع کوي چې قانون په خپل لاس کې اخیستل دا د هر چا ته د دې اجازه هغه نشته او دغه قسم خلق دا د صحابو نه وروستو تابعینو په دور کې هم راغلي دي تبع تابعینو په دور کې هم راغلي ولې هغو له چې سزاګانې چې دی نو هغه ورکړي دي نو سزاګانې ولا حکومت چې دی نو ورکړي دي عوامو ولا چې دی نو سزاګانې هغه نه دي ورکړي صرف خبره هغه دومره ده
بیا دغه نسخه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره وا بیا چې هغه کله هغه وفات شو نو دغه نسخه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه سره وا بیا چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه چې د شهید شو نو دغه نسخه دا حضرت ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها هغه سره وا دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دغه کې ابتدایي دور کې دغه طریقه دغه نسخه او دغه طریقه وا د صحابه کرام دا په مختلفو اطرافو کې هغه کې څوک په شام کې څوک په عراق کې ابتدا کې دا حکم چې تاسو په مختلفو لهجو سره په مختلفو لغتونو سره په مختلفو قراتونو هغه سره تاسو قرآن هغه چې دین ولسته شي آذربایجان او ارمینیا هغه د روس غاړه دې کې ډېر لوی چې دینو جنگ هغه وشو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې غزاګانې وي د مختلف اطرافونه دغه د اسلامي لښکرې هغه هلته لاړې نو بیا به مونځ ته چې دینو مخکې کېده نو چې هغه یو به مونځ ته مخکې شو مونځ به یې ورکړ بیا به فتح به ولی ورکولې بیا به یې وروسته ورته وي چې دا آیات خو داسې دی داسې نه دی نو د هغې وجه دا وه چې دغه مختلف قرا او د مختلفو قاریانو د هغو چې د شاګردان هغه به راغلي نو هغو د یو بل د هغو د قرتونو نه هغه نه خبر نو په هغې وجه باندې دا جنګ جګړې به یې کولې نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه هغه د دغه ارمینیا او د آذربایجان د جنګ نه چې کله واپس شو مدینې ته راغی نو ټیک حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څخه لاړ او ورته وی امیر المؤمنین ما خو یو دغه ځای کې عجیبه خبرې ولیدې وایي څه وایي دغه شان چې دی نو دغه یو به مونځ کو بل به ورته وي چې دا آیات خو داسې نه دی دا خو داسې تلفظ نه دی دا تا ټیک ونه وي هغه به وایي چې نه ما ټیک چې دی نو ویل ما ته پلانکي چې دی نو صحابي هغه نه ما دا زده کړلی چا جګړې به یې وي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وایي چې ته د هغه وطن خبرې کوې ما په مدینه کې ما دا اورېدلي چې یو راشي وي د امام داسې ووي او مونږ خو داسې زده کړل دی بل راشي وي مونږ چې دی نو داسې چې دی نو هغه یې زده کړل دی نو دا فکر ما سره هغه چې دی نو دی نو بیا دو مشوره چې دی نو وکړله چې قرآن کریم هغه جمع کوو او د قرآن کریم یو نسخه هغه جوړو نو دغه حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه دی ژوندی و دی بیا راوغوښته او دته دا خبره هغه چې دی نو هغه وکړله چې د حضرت ابوبکر په دور کې هم تا قرآن کریم هغه جمع کړلی د نبی علیه السلام په حضور کې تا د قرآن کریم هغه حفظ کړی دی او قرآن کریم هغه دې لیکلی اوس دې صورتونو له ترتیب چې دی نو هغه ورکوو او یو کتابي شکل هغې کې قرآن کریم هغه چې دی نو لیکو نو د بیا دغه عذر معذرتونه هغه وکړه خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه مجبوره کړ نو بیا یې د درې قریشي صحابه او یو د ده دا کمیټې جوړه کړله دی وله مشر کړ او ورته یې ویې چې قرآن کریم الله د قریشو په لغت باندې نازل کړی دی د هغو په ژبه باندې نازل کړی دی نو که ستا او د دو په تلفظ کې څه خبره چې دی نو هغه راځي نو بیا به د دوی قریشي صحابه چې دي دو ته به چې دی نو غوږ هغه به چې دی نو هغه ږدي لکه مثلا حضرت عبدالله بن زبیر هغه په هغې کې و او دغه سعید بن العاص رضی الله تعالی عنه هغه او دغه د عبدالرحمن بن حارث بن هشام هغه نو دا قریشي چې دی نو دغه دي دا صحابه دي نو دو چې څنګه هغه بیا تلفظي او لهجې نو ته انصاري ته د مدینې او دا د مکې واله دي نو بیا به د دو خبرې له به اعتبار هغه ورکوي دو بیا دغه شان اعلان هغه چې دی نو هغه وکړو خلق هغه به چې دی نو راتلل او خپل خپل چې دی نو چا څخه څه لیکو هغه به چې دی نو را جمع کول بیا به د هغې نه سره به هغه تطبیقونه هغه به یې کول حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د هغه ته یې ووایي ته خپله نسخه چې دی نو راړه هغه پکې لږ باندې اختلاف هغه چې دی نو پیدا کړ نو بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه سره لږه سختي وکړله سختي دا یې وکړله چې
د ده چې کومه تنخواه د بیت المال نه وه هغه منع کړله او د ده نه یې هغه نسخه په زور واغسته. مودودي په خپل کتابونو کې په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې چې تنقید هغه کوي، وایي د حضرت عبدالله بن مسعود تنخواه بند کړې وه، حضرت عبدالله بن مسعود هغه له سزا ورکړې وه. نو ګوره دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ټول امت په یوې نسخه باندې جمع کو او ټولو صحابو هغو چې کومې مصحفونه چې دی نو لیکلي وو هغه پیش کړه او حضرت عبدالله بن مسعود نه ورکو. نو هغه په دې بنیاد باندې چې دی نو نه ورکو چې دا د نبي علیه السلام په مخ کې ما لیکلی زه نه راکوم. نو د هغه خپل هغه لیک سره چې دی نو محبت و. لکه یو سړی دی د استاد نه یو تقریر چې دی نو هغه ولیکي او بیا د استاد بل شاګرد دی هغه د استاد هغه تقریر هغه ما شاګرد دی هغه یو کتاب د استاد د هغه تقریر هغې نه جوړ کړي او د نورو شاګردانو ته وایي چې تاسو ګورئ دا خپل تقریرونه دا به چاته ښایي چې دی نو هغه نه دغه دا زه چې کوم تقریر هغه مې لیکلی بس دغه د استاد تقریر دی او تاسو به هغه نه ښایئ او هغه ترې نه غواړي. نو هغه په لاس او په قلم باندې چې هغه لیکلی هغه کله چې دی نو ورکوي په خپل طاقت. هغه وایي دا ما د استاد د مخکې لیکلی زه دا نه راکوم. نو حضرت عبدالله بن مسعود چې نه ورکو نو په دغې محبت نه ورکو او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې د هغه نه په زبردستۍ باندې چې دی نو هغه اخیستی دی نو د دغې وجې نه که دغه مصحف دا د چا لاس کې راشي او دې ځای کې چې کوم مصحف وي دې کې څوک اختلاف هغه چې دی نو محسوس کړي نو بیا خو به قرآن هغه به ټول امت په یو قرآن باندې چې دی نو هغه نه شي. نو دا په حضرت عثمان باندې د اعتراض څه خبره شوه؟ هغه امیر المؤمنین دی او هغه ټول امت هغه چې دی نو په یو مصحف باندې چې دی نو هغه جمع کوي چې اختلاف په خلقو کې هغه نه. انجیل تاسو وګورئ اوس نن سبا چې انجیل دی نو وایي دا پلانکی نسخه ده دا پلانکی نسخه ده دا پلانکی نسخه ده. نو د دې وجې نه بیا به د قرآن پاک هغې کې به هم دقه شان وایي به دا پلانکي مصحف کې خو داسې دی پلانکي مصحف کې داسې دی. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه حضرت علي کرم الله وجهه به دا خبره کوله چې حضرت عثمان چې امت سره کوم ښه چې دی نو هغه کړي دي نو دا ډېر لوی دی هغه په امت باندې هغه چې دی نو یو احسان دی چې ټول امت په یو نسخه باندې او په یو مصحف باندې هغه جمع کړي دي. نو دې وجې نه دا په نه موږ په حضرت عبدالله بن مسعود باندې اعتراض کوو چې د امیر المؤمنین خبره ولا نه ده منلې. هغه په خپل یو عشق او په محبت هغې باندې چې دی نو د هغه خبره بنا وه او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې اعتراض نشته ځکه هغه ټول امت هغه چې دی نو په یو مصحف باندې هغه جمع کوي. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه ټول چې چا څخه هغه مصحفونه هغه وو او مخکې هغه چې دی نو موجوده وو هغه راجمع کړل او بیا یې وسېځل. دې نه اهل حدیثو دا خبره راوښتله چې دا زاړه قرآنونه دا چې په دغې کې یې نو دا سېځئ دا هغه چې کوم سوي دي بخاري کې روایت دی هغه د ضرورت په وجه هغه که دا ایښل نو څه وخت کې دا بیا د هغو لاس له راتله هغه یې که چاته دفن کول نو دا خلق ته دو هغه خپل خپل لیکه هغه بیا چې دی نو دغه راوښکه هغه خپل خپل مصحفونه یې راوښکه نو هغه که دا سوي دي که نه نو دا د ضرورت په بنیاد باندې. اوس جماعتونو کې چې کوم قرآن یا سپارې هغه چې دی نو زړې شي د هغې سل د اهل حدیث دا سیزي غیر مقلد د هغې سیزل نشته. ځینې خلق بوجۍ کې واچوي او ګټې ورسره کېږي دي او دغه سیند ته او خوړ ته چې دی نو ووسي نو دا هم غلطه ده ځکه چې دا بیا کنارې ته کېږي. نو علماو د دې باره کې لیکلي چې دغه شان زاړه نسخې د قرآن کریم دا به سغاري یا داسې چې دی نو څه قبر هغه به ولا څه کنده به وکني او د لکه څنګه چې انسان چې دی نو دفن کېږي دغه شان به چې دی نو دا دفن کې پاسه به پې تختې چې دی نو هغه کېدی پاسه به پې خاره هغه کېدی ځکه چې دغه شان چې دی نو ته پې خاره چې دی نو هغه اچای نو دا یو دم بوسیده کېږي نو د دې به داسې احترام هغه کوي لکه د مړي د مسلمان د مړي د هغه چې څنګه احترام کېږي یا به یې داسې غار کې داسې سوړه کې چې دی نو هغه کېدی او شاته به ورته دیوال چې دی نو هغه ووایي چې چېرته دغه شوکې رانه کاږي
او بی ادبی چې دی نو هغه ونشي. نو د دې وجې نه د قرآن کریم بوسیده قرآن کریم د هغې دا طریقه ده. او هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې هغه نسخې او مصاحف هغه چې دی نو سوي وو نو هغه د ضرورت په بنیاد باندې هغه سوي وو. نو بیا د قرآن کریم په دغه طریقې سره چې جمع هغه چې دی نو شروع کړه، نو صحابه کرامو هغو به چې بیا خپل لیک هغه چې دی نو راړه، نو حضرت زید بن ثابت خپل ذهن سره، بیا به هغه نور هغه صحابه چې هغه هم حافظانو هغو به خپل ذهن سره، بیا د هغې نه مخکې د کوم دو چې ترتیب ورکړو د صورتونو هغې سره به برابرول، نورو صحابه هغو سره به برابرول، بیا به دغه شان ګواهان هغه به پې هغه اغوستل. نو دغه جمع کې حضرت زید بن ثابت وی چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وی دا آیات صرف حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنہ سره میلاو شو، نورو سره نو. نو شیعه بیا راپاڅېده، لکه هغه لقد جاءکم رسول من انفسکم کې چې وی وګوره دا یو حضرت حذیفه سره بل چا سره نه و، نو پته ولګېدله چې دوی زیادت کړی دی. نو د هغې تاسو ته ما توجیه وکړله چې د هغې مطلب څه دی چې لیک جدا صرف چې دی نو حضرت حذیفه سره و. نو دلته به مو اقه نقطه چې دی وایي دا آیات صرف حضرت خزیمه سره و، د دې مطلب دا چې جدا لیک دا صرف چې دی نو هغه سره و. نور دا د قرآن حافظانو دا پوره چې دی نو سوره احزاب هغه دوی ته یادو او پوره سوره احزاب هغه چې دی نو لیک و هغې کې و، خو جدا لیک دا یو چې دی نو حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنہ هغه سره هغه میلاو شو. بیا د دې نه و چې دی نو نسخې هغه یې جوړې کړې قرآن کریم، او یوه یې مدینه منوره کې کېښوه، یوه یې مصر ته ولېږله، مکه مکرمې ته ولېږله، بحرین ته ولېږله، شام ته، یمن ته، کوفې ته، بصرې ته، او ورسره یې چې دی نو استادان ولېږل چې ځئ دا چې دی نو دغه لولوئ. هغې وجې نه دا مختلف قرتونه هغه چې راغلي دا اووه قرتونه انما انزل القرآن على 7 احرف، د هغې به دا به درته مشکات کې هم راشي او حدیثو کتابونو کې به درته راځي. هغه ځای کې بیا محدثین د دې توجیحات کوي چې قرآن کریم دا په 7 احرفو باندې هغه نازل شوی دی، نو د دې 7 احرفو نه څه مراد دي. نو مشهوره خبره دا ده چې دې نه 7 لغات هغه مراد دي، هغه وخت سره چې کوم د عربو کې هغه کوم لغاتو هغه مراد دي. او بیا محدثین وایي چې نه د دې نه دا 7 قرتونه چې دی نه مراد دي، لکه روایت د حفص شو یا روایت د حمزه شو یا نور دا 7 قرتونه هغه دی نه هغه مراد دي. نو بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه دوی ته دا ویلي چې تاسو د قرآن کریم د دې په دې لیکلو کې دې کې به دا زر زیر به چې دی نو نه کوئ، دا به داسې طریقې سره چې دی نو هغه ولیکئ چې دا په دې ټولو قرتونو کې د دې لوستل هغه کېږي. لکه ګوره یو قرت کې راځي کیف ننشزها، بل قرت کې راځي کیف ننشروها. نو دې منده دا ټکي بره مه کوئ، نو چې ټکي ونه کوئ نو بیا ننشزها هم لوستی شي او ننشروها هغه هم چې دی نو لوستی شي. بیا د هغې نه وروستو د عجم دا چې دی نو په اسلام کې هغه ډېر هغه راغله. نو بیا صحابه کرام هغو دې ته سوچ وکړو چې دا عجم دو خو دا عرب خو لوستی شي لیکن دو خو نشي چې دی نو لوستی. نو بیا یې د زرونو زیرونو د دې چې دی نو یو ترتیب هغه چې دی نو هغه کېښود. دا بیا اوس د تابعینو چې دی نو زمانه ده او د صحابه هم صحابه سنې موجود دي، خو دغه لکه څنې روایتونو کې راځي چې حضرت علي کرم الله وجهه هغه موجود و، هغه ابوالاسود دولي هغه ته چې دی نو هغه ووی او هغه دا زرونه زیرونه، خو لیکن د صحابه هغه کم شو او د تابعین هغه چې دی نو په اکثریت سره و. نو دو مشوره وکړله چې دې ته اوس زرونه زیرونه چې دی نو د منډې لګول پکار دي، ځکه دا عجم دا لوستل نشي کولی. نو بیا هغو دا زر چې لیکه
نو دا زر به یې داسې ولیکه لکه پاسه به یې صرف یو ټکی چې دی نو داسې راویسته، زیر به یې چې لیکه نو کته به یو ټکی چې دی نو راویسته. په دا جدا رسم خط هغه د زرونو او د زیرونو د هغې و. بیا وروسته دا اوس چې څنګه زبر لیکلی کېږي یا زیر لیکلی کېږي د دې وروستو دغه ایجاد هغه شوی دی د خلقو د پوه کولو دپاره. قرآن کریم دا 13 هغه چې دی نو سپارې دی، نو دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ویلي چې دا 13 حصې د قرآن پاک جوړې کړي او د دې دپاره چې خلقو ته د دې یادول اساني او دغه شان چې دی نو د قرآن تکمیل هغه ورته لږ اساني وي. راځئ د قرآن ختم چې دی نو کوو، یو یو سپاره واخلي، څوک چې دی نو چې 15 ته دی 2 سپارې هغه واخلي. نو دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه دا تقسیم هغه کړی. بعضې وایي چې نه دا تقسیم هغه وروسته شوی دی. د قرآن کریم دې کې 7 حزب دي. صحابه کرامو دا معمولو چې افتوار قرآن به ختم کو، نو دې وجې نه هغو 7 حزب چې دی نو جوړ کړي. بیا دا رکوګانې چې دي نو دا وروستو دا د تابعینو او د تبع تابعینو زمانه کې دا رکوګانې دا راغلي دي. رکوع دا د دې لپاره چې دغومته مقدار دا په مونځ کې هغه قیام کې لوستلی کېږي او بیا رکوع ته انسان هغه ځي مانځګزار رکوع هغې ته ځي. نو دا ټولې دا د قرآن کریم خدمت دی او د قرآن کریم د هغې د یادولو او د هغې د فهم دپاره دا خدمت هغه شوی دی. حجاج بن یوسف باره کې راځي چې دا زرونه زیرونه دا هغه د دې حکم هغه کړی و. حضرت حسن بصري او دو ته چې دی نو دا حکم کړی و چې په دې کې تاسو زرونه زیرونه هغه ولګوئ. خو به هر حال که چا دغه نقطې زرونه زیرونه لګولي، ټکي چې دی نو هغه لګولي، نو دا د دې لپاره چې عجم هغه په قرآن کریم هغې باندې هغه پوه شي. نن ګوره تاسو سوچ وکئ که مونږ چې دی نو دا زرونه زیرونه ته نه لر کړئ نو مونږ به تلاوت څنګه کوو؟ نو دا د امت سره ډېر لوی احسان هغه د صحابه او د تابعینو او د تبع تابعینو د هغې د زمانې د هغې نه راغلی دی. نو دا خبره ستاسو ذهن ته هغه چې دی نو راغله چې اوله جمع د قرآن کریم دا د نبي علیه السلام زمانه کې شوې ده، خو د هغې جدا کیفیت. بیا دویمه جمع د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې شوې ده، خو د هغې جدا کیفیت. دا دریمه چې دی نو جمع دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه شوې ده، خو د دې جدا هغه کیفیت. اوس د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کوم مصحف دی هغه زموږ په مخ کې دی. اوس دې کې چې دا اول سورت فاتحه ده او بیا سورت البقره ده، نو دا ترتیب چې د دې ته توقیفي وایي. توقیفي مطلب دا چې دا په عقل باندې چې دی نو نه دی بنا. دا په لوح محفوظ کې دقه شان دی، په بیت المعمور کې دقه شان دی. صحابه کرامو د نبی علیه السلام نه په دقه طریقه باندې هغه چې دی نو زده کړی دی او یاد کړی دی. صحابو به چې مونځ کوو، صحابو چې تراویح چې دی نو هغه کولې او په هغې کې د قرآن ختم هغې چې دی نو کوو. نو دا ټول ترتیب دا دقه ترتیب باندې هغو قرآن هغه لوستی دی. نو دې وجې نه دا حضرت عثمان یا چې دی نو بل چا دا په خپل اجتهاد سره دا ترتیب نه دی ورکړی، دې ته توقیفي چې دی نو وایي. دا د لوح محفوظ کې دقه شان دی. صرف یو چې د هغې کې راځي سوره توبه، سوره انفال، هغې کې به هغه ذکر کوو چې هغه ځای کې چې کوم ترتیب ایښی شوی دی چې سوره الانفال هغه مخکې او سوره توبه ورپسې، نو هغه ځای کې به دا ذکر کوو چې هغه ځای کې هغه ترتیب اجتهادي دی، خو هغه داسې اجتهادي دی چې هغه دغې سره حق ته رسېدل دی او هغه لوح محفوظ هغې سره چې دی نو هغه برابر دی. نو دې وجې نه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه ته جامع القرآن چې ویلی کېږي، نو هغه په دې وجه باندې چې دا جمع هغه د دې ټولو صورتونه بیا په دې ترتیب سره یو کتابي شکل هغې کې دا د هغه په دور کې شوی دی. ورنه د حضرت ابوبکر هم جمع د قرآن کړی ده او د هغې نه مخکې د نبي علیه السلام په زمانه هغې کوم د قرآن کریم جمع هغه شوی ده. د قرآن کریم تفسیر متعلقه سنې خلقو کې دا یو مرض هغه پروتي، وایي یاره نن سبا چې دی نو دغه قرآن کریم
هغه دغه ترجمې چې دی نو راوتې دي په اردو کې یا که پارسیبان وي په پارسۍ کې، نو د دې چې دی نو استاد ته ناسته یا د استاد نه زده کولو دې ته ضرورت هغه چې دی نو نشته. بس دغه چې دی نو ترجمې دي یا ځینې خلک هغه وایي چې موږ له عربي چې دی نو راځي او موږ به د قرآن کریم د هغې تشریح هغه چې دی نو وکړو. او دې کې بیا ځینې خلک د قرآن نه دلیل هم پیش کوي، وی الله وی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. وی الله تعالی وی ولقد یسرنا القرآن، موږ قرآن آسان. او دې کې څه ضرورت دی چې بیا سړی استاد نه وایي یا سړی غټ غټ تفاسیر ګوري. الله وی نو چې چاله عربي راځي یا څوک په اردو باندې چې دی نو هغه پوهېږي، نو هغه ته د استاد ضرورت هغه څه دی. نو دا خبره دا به ذهن کې کېدی چې دې له د استاد ضرورت دی. د قرآن کریم دا چې الله وی ولقد یسرنا القرآن للذکر، نو قرآن کریم کې دوه قسم آیاتونه دي. یو هغه آیاتونه دي چې هغه واز نصیحت سره چې دی نو تعلق هغه لري. نو واز نصیحت سره چې کوم آیاتونه تعلق لري نو ټیک ده، هغه کې یو سړی چې دی نو اردو باندې هغه پوهېږي یا یو سړی په عربۍ باندې هغه پوهېږي او هغه واز نصیحت هغه چې دی نو ولیدو یا چېرته قصص او امثال هغه چې دی نو ولیدو نو ټیک ده، هغه د دې نه فهم هغه په اسانۍ هغې سره هغه اخیستلی شي. لیکن ځینې آیاتونه د قرآن کریم داسې دي چې هغې سره احکام ثابتېږي، نو هغه احکام هغه په خپل فهم سره یا په خپل پوهې سره د هغې استنباط هغه چې دی نو نشي کولی. نو دې وجې نه دې ته د استاد د هغې ضرورت دی. دا یوازې د عربۍ په زده کولو سره یا یوازې د اردو په کتلو هغې سره نه سړی تفسیر کولی شي او نه دغه مفسر هغه جوړېدی شي. قرآن کریم د هغې د تفسیر د هغې اول هغه دغه تفسیر هغه په قرآن سره دی. القرآن یفسر بعضه بعضا، نو اول د قرآن کریم د هغې تفسیر هغه په قرآن سره. او د دې به ذکر کوو چې دې ځای کې دا آیات داسې راغی نو د دې تشریح هغه په پلانکي آیات هغې کې د دې تفسیر هغه راغلی دی. نو اول طریقه هغه د قرآن کریم د تفسیر هغه د قرآن تفسیر دی. بیا دویم حدیث دی، ځکه چې قرآن کریم د هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه تشریح هغه کړی ده په خپل فعل سره او په خپل قول سره. نو دویم د قرآن کریم تفسیر هغه به په حدیث هغې سره هغه کېږي. دریم هغه په قول د صحابي سره، ځکه چې صحابه کرام هغو د نبي علیه السلام د هغو نه قرآن هغه چې دی نو زده کړلی. دغه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه، حضرت عبدالله بن مسعود، دو باقاعده هغه چې دی نو د نبي علیه السلام او حضرت عبدالله بن عمر ټولو صحابه دو به د نبي علیه السلام نه قرآن هغه زده کو. هغه وایي چې تعلمنا القرآن والعلم والعمل، مونږ قرآن زده کړی دی، مونږ علم زده کړی دی، مونږ عمل هغه زده کړی دی. نو دریم تفسیر د قرآن کریم هغه به په اقوالو د صحابه هغو سره. بیا څلورم هغه به په تابعینو هغې سره، ځکه چې تابعینو هغو بیا د صحابه کرامو د هغو نه قرآن هغه زده کړی دی. بیا د عربۍ ګریمر چې د عربۍ د هغې ګریمر دا لغات چې راغلي، مصباح اللغات او فیروز اللغات او لسان الاعراب وغیره، دا دغه لغت هغې سره د قرآن کریم د هغې هغه تشریح. بیا د ټولو خبرو دې سره بیا مجتهدین او فقهاو هغو د آیاتونو نه هغه استنباط هغه کړی دی. قرآن کریم د هغې 1500 آیاتونه هغه داسې دي چې هغې نه د قرآن کریم د هغې استنباط هغه کېږي. احادیث په لکاو دي، خو 3000 احادیث هغه چې دی نو داسې دي چې هغې نه د احکام استنباط کېږي. نو قرآن کریم 6000 آیاتونه دي، خو د 500 آیاتونو د هغې نه د قرآن کریم
احکام هغه ثابتېږي. نور ټول مواعظ دي او نصایح دي او مثال دي او زجر دی او تخویف دی او شکوی دی. 1500 آیتونو نه احکام هغه ثابتېږي او احادیث په لکاو دي، خو د دغه 3000 احادیثو د هغې نه احکام هغه ثابتېږي. نو دې وجې نه د قرآن کریم تفسیر هغې ته د پوره قرآن چې سړي سره مستحضري، ځکه کله د قرآن تفسیر قرآن کوي، بیا احادیث ورسره مستحضري، ځکه د قرآن تفسیر حدیث کوي، بیا د صحابه و اقوال ورته مستحضري، بیا د تابعینو او د تبع تابعینو د هغو اقوال هغه ورسره مستحضري، بیا چې دی نو په عربیت په هغې باندې ماهري، نو پس ته یو سړی هغه مفسر چې دی نو جوړېږي ښه. او چې دغه شان چې دی نو نه نو بیا تفسیرونه یې چې کړي هغه بیا خطا شوي، د دې وجې نه هغو بیا غلط شوي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي من قال فی القرآن برایه فقد اخطأ، چا چې په خپل رای سره هغه د قرآن هغې کې چې دی نو څه خبره وکړله نو دی خطا شو. انشاءالله سهار به بیا د علم التفسیر د هغې موضوع، د هغې غایه، د هغې تعریف هغه به ذکر کوو، او بیا د قرآن کریم د هغې مضامین او د هغې متعلق انشاءالله سهار به ذکر کوو. نن دغومره سبق پوره